دا امریکای ساينسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادی اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور داده چې دوی د امریکای په خبره ډېر زر ایمان وروړي کله بل چا په خبره ایمان وی او کني خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطی او یو ته خی چوغره کنه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کالو تاسو وای چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کال نه دي شوي چې ګنې امریکای ویل نو زمونږ او داغي د وینا منس کې تصادم راغی د دنیا د پیدائش صحیح تاریخ دا الله نه سیواډو بل چاته معلوم نه امریکا خو امریکا ده چې داغه نکتم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه سلور کتابونه دي آسمانی تورات او انجیل او زبور او قرآن او تقریبا سل صحیفی دي آسمانی دا سلور کتاب او سل صحائف آسمانی نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په سلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه دا سه جوګتونه بغزم دوله کوس درته ولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او غلای بوریږي او اسمان برا غورځيږي نن نیم ویلی بیګای ویلی چې باران بکیږي نن دې شین اسمان ته وګو دا خو فرضي جوګتونه دي دنیا یې ولي لہذا مسلمان قوم ته چره د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قران نه زیاته ده عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده په کوم تاریخ ته او رانیږي په کوم تاریخ دا علم سوا د الله نه بل اچاته نشته او دا قرآن ویلی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سوا د الله نه چاته دانشته ان الله عنده علم الساعه د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل اچاته نشته یو آثار قیامت علامات د قیامت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلی دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي د جمعې ورځ اوس کم سن کې دا علم چاته نشته د جمعې ورځ ته جمعه ولې وای دې ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دې ورځ ته جمعه ولې وای نو د جمعې وجډيري دي یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي جمع پکې لوی کیږي لیکن لو وجه پکې دا هم دا چې دې ورځ ته جمعه زکوي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخه ته جمع کیږي نو ورځ به د جمعې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مونږ د پر ډېر اهتمام وکړو غسل د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت لوی جمع تتلل دا احسن طریقہ او بہتر طریقہ او زیاد ثواب اس خدا دسه بدقسمت عمل
بدقسمت ملک چې کده دوه خختو جمعات تم د جمعې موس پکې کی کچرته یو نیم صف تم د جمعې موس پکې کی الکه داولی وای پس یاره پرېدای چل سده چل دادې چې ستاو زما روح نه ګډیږي ستاو زما منس کی انس نشتا زه خو ډیرو خلقو تعالی زور کوم چې ډیر خلق خو په ما خلګي کنه په مون خل لګي بنی آدم چې به بنی آدم کته ډېر خوشاله ده اوس چې بنی آدم ګوري لکه یو سپې چې بل سپې ګور تاسو وایي په ایمان یو سپې د کابل نه په یو ورځ کې پیښور ته را رسیدل الکه دا ولی په یو ورځ کې څنګه را رسیدل وې د عزیزانو د برکته خو چې کم کلی له بدمیل استون شمس پی برا پسیش نو پمنډا وکړه چې بل کلی له اورور دم الته بس پی را پسیش غیب په منډا کم نو په یو سام را منډا والد زکه په یو ورځ کې را ورسید انسان نه خو انسانيت وته بل سړی توپ ته وته اخلاق ته وته انس ته وته تاسو دی جمعاتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جمعات کې کیږي دی له ګوره دا خوار خلق دي دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غړ چې دي دا سي جمعات لټای چې چرته تقریر نه کیږي دا سربه تاسو ګورئ دوی هغه جمعات لذي چې زر پکې مونږ کیږي نو ته زر ولی ځان وزګاره څه چل دی د ملک غم دې در سره د قوم غم دې در سره د خدای غم دې در سره د رسول غم دې در سره سنډا دا ځان ولی زروزګاره سیوا د خزینه خو تاسو سره بل غم شته نه امبر سره میخه لزر ځانوزګاره چې ورشي چې خدمت شته چې پشاد کم اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کیږي تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې به رواني کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم زر خود هغه سړی منځو کې او زر د ځان وزګار کی کنه جی چې څنګه خو ور سره رحمان بابا ته چاوي و راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق چې وګونی سناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروفم چې دا واس چې کې دا ناصح دا اوسګار دی د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار چا سره خدای عشق غم کنه جی چا سره خدا غمی لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځیدا چانک راویخ پاسې د چې باروته نو د خپل وینځه کوټه ته ورا چې ورغه هغه کې سبنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوګونیونو اوینځه په سجده پراته ده او خدای ته وی چې پروردګار ته په ما مین یې اے الله استا ما سره ډېر مینا ده د په دروازه وټکوړه چې دروازه لره کړه بے وقوفه دا سه موه چې خدای ته په ما مین یې د سوای چې خدای ز پتا مین نه هغه ورته ز بے وقوفه نیم ته بے وقوف کار دې سره چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ترا پریوت کار دې سره زه خو د ورځ ستانه او کرایم بے وقوفه کت الله په ما مین نه وې زما ټول ورستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسختن چې ستا د خدمت نه وزګار شم نو په یخو به او داسو کم او د 2 رکعاتو نفل نیت تړم
نو 15 سپاره قران په یو رکعت کې و مو 15 په بل رکعت. اوس میں سلام وګرځولو او دیر سپاره میں په 2 رکعاتو کې ویلې نو اوس میں سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مینه او ته پکې د مچ غوندې را پریو. زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه تم واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات. تاسو څه کارونه داغه وجه ده چې ځنه خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلق سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو گدي کې نه شوقم کې مجران ضرورت سره وې دا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې سمره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوا بابا مرز مونږ خاصه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانه به منډه وي او ملنګانو پسې ملنګان منډه خیال امراغي زارکش هر سړی مال دلتا نشیرا او رازیم نه دی جمعه دا غوړ چې دی دا ټول پوره دي ځکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي کړه بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه تراتلش بربندی لونه چې درې منه بار بربندی ګرځي هغه چرته راتلش دلته خو باغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې. زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ ډېر خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نظم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده. بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده. اصل حقایق د دین چې دي ای پرېخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته. زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قران پکار د ملک قانون سره ټوکی نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قران پکار. عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش وخی او دا وخی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ تداو. دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي. په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د لپاره اهلیت پکار تصنیف د لپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانین تصنیف کړي. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن 300 کال مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کال
په د مقدمه لیکلی که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر څومره پیشه څوا وخت چرته تیر کړو مرید د چاو تعلقات چا سره دا غزا و دم کدی ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په لګول ما غته وې د خدای بنده بل صدر ته پلاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہدا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دي نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کو کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدل لکه د په کلام میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوند دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تورو بو کې د پیرنګانو د لاسه قید هغه وای چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوي شوی دی نن نظر کاله مخ کې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دی حل کړي لکه دې سړی چې حل کړي ته وګورئ کنه مونږه پښتانو ته وګوره کتاب ډمان ول په میراث کې ورکړي ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجه شروع په ټپ وړاندې شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي دا خود شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دې سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بش یو غم د دې قوم نه سره و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورتی اوزی بلای چټپه بل طرف ته بلای چټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلو چې ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ اوست زمان سروی او د ترکو یستانا اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑون پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا اس منصور تا بتوئے چاہ کافرو دا سکویلش ملیانو پا دار والے ہو خی جاؤ والے ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر راگے ضبط یو نکڑے شو چگے ہوا یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ
یو استغراق فی اللہ دے، یو استغراق فی الرسول دے، یو استغراق فی الشیخ. استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تچورسی استغراق فی اللہ رش بالکل محوشی دا خدای پزاد نو دے چی ارچر تا گوری بیا ورطا اللہ اللہ کاری بل سنخ کاری منصور استغراق فی اللہ را گئے چی زان تا گوری ما اللہ ورطا کاری آوازیوں کو چی انا الحق انا الحق خلق رونیو چی دا سوے انا ذکر چار سو ورطا راوینی و مڑے کو اگر اسیم ان الحق چغی والی چی کم رسای دتا غاڑا کیا چھوڑ پا کم لارے چی دا جنازہ اوڑا آ دیوالونو نم ان الحق چغی را کیا کم قبر تے چی دے کزولو آ قبر نم ان الحق چغی را شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ داغا وقت دیر لوی بزرگ پخوانی بزرگان بچیو ابی رشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لگی اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دی چې ولا ورشه زه چې جماعت کې ناستم ترون نه نوځي کترخ ګرم چې څه راوړ کنه استاد سلام علیک ته ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ په چلاس څنګه دی خی نور خیر دی او چې غوړ لاس په خیر کېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی و بزرگ دا خدای لوی اغی آسمانی چٹے بجاری وے دلتا یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خین اس نه چې ما پس ګور دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع تو ګوره چې مال تا پس منډي وای کنه دولت تا پس منډي وای کنه یو یعنی تب وظیفه اس پیسو د پاره کې زوام دسه وظیفاو کا چا د مالونو مالک ټول ستاشي وظیفه دسه وکا مالونو ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک بستاشي نو چې د مالونو مالک ستاشو تا ته د مال ضرورت سي دسه وظیفه پکار او دغه لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابیش آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفت سي عاشق سړي وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دیشي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دیشي سوا د جناب محمد رسول الله بلم لا څوک شتا په دې کائنات کې چا بوې چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډیر آسان ملاوي چې یو زیارت در توشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلینه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب بعد درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه
خکول بدو نزان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا تکي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نکیږي زکه چې د مردار سره خلط شم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خلا می خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګری زمانہ کې چې خلا می ټیکو او خیالات می ټیکو سلور کرت ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه شو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام تو باوري بدن مو مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو دغه لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذہن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات هغه ته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شي نشتېږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سر شپه بسملې چې سار را پاسې هیڅ دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا سچ ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی پاتې نو کتن نو چې اس نشته اس مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شو سبا ودا وخت په دې ازمه کاړو ته موجود نه وختي بیا خاخ کړي اس نو چار کله څه شانه زماس حیثیت نشتا زما د ځان بچکولو سپاور نشتا نو ما ته ناس پڅ شي دي زب غاور پڅیم چې زما ځان گیر شي ځان نشم خلاصوله نو زب غرور پڅکو یا به بل څنګه خلاص کا عزیزان قدرت چې سکه یا خک رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدې می وار دې هر چی په مایخانه نو مایخانه شراب خانه ته وای او دی وی چې زب شراب خانه ته زما مولاتو بو شیخای کې می څونه د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی چې به تقلیدا سړی کمال ته نه رسي به تقلیدا لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی سلور مذهب دي تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي اب دغه خبره ده چې دې کې غوراو هاوی مذهب په ټوله دنیا باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید بد یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چیزی راهبر به پیدا کړي راهبر یو مرشد کامل به پکاره مرشد کامل رحمان بابا وای چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه اوس فصل دې میں وار دے هر چی شي په میخانه اوس به مرشد نسم که میخانه کی وی میخانه نه دا میخانه نه دا مراد میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانه نه دی مراد شراب بند هر شټل ملک د شراب دی پدې بند سم جواری بند ټول ملک د جواری دی پدې او غریبان په دیرو کې او مالدار په کلبونو کې کوي دا شاخه تاخه زامن چې دي د ارامیان زی دیرو کې جواری کوي
او دا ساربه چې دي دوی په کلبونو کې خبره ده دا دمه ګډول بند خواران چې دي چرته سریم ری یا ډاګه ورته ګوري دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغه شپه دلته په صدر کې درې دمه په کلب کې ګډې دي صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې دمه په کلب کې ګډول یا لمراغي زما عزیزانو بند څه شی بند په پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش ته باندې وي او دا خلک نه ا ګناه راټینګول نه شي ناقبندي باندې غلطینګي چې پولیس ناقبندي وشي او پروډونو باندې ولاړیو موټر او رشکې چک کوي چالګه دا غل چرتهونه تختی غل خو وزر لري غل خو وزر وی پاوازي غل اوستا پولیس راټینګول بلدا چې ملک دار ګناه کنیکشن دی د بجلی د ګری سټیشن نو ګورای دنیا لینونه تیوتی او د هر علاقې لین سره د ګری سټیشن کنیکشن دی دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې ګری سټیشن سره په دې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لره نه اشاره وداسي وشي زئی الګا دا خطرناک وای دا نه دا ز پیژنه خود خبره ده جماعي ځان دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي دا ملک خو بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د ملک چدا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلان د خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ وي د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق اواله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر اورسه د حکیم ته وځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه وی ولی عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو څه आवाज درته وش وی بس مړ شو حل خو وی حل داده چې دا وګوره پردای چلای دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چلو بدا جرأت نشو کوله چې پردی بوټي اوس چې چلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوې معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پرده بوټه نه خوري چې عمر بخپشي عمر بخپشي نن مون رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حدیث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي مولا کې هم رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي
خلق زنګل د زمرو نه خالی نه. مفتی محمود یو زمره په پاکستان کې زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت. افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړي وا او تر دیره پورې دوی په اوګه وړي وا. د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په اوګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره. خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي. او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توای چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی. نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي. خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سل ځای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوتی چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و. که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي. نه سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی به راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیه السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېګا وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو کا چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډيږي کله پکې سکي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړي وي روټه چې ترسوم قبله اول آزاد کړي نه ترغه به مونږ روټه نه خورو په ټاپو کې نه په ټاپو. تاسو له په ملک ګډې د څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک جشن خیبرونه څنګه خوندر کوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونږ کړو هغه د یهودو په قبضه کې ده او تعالی کلبونه او ګډې ده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشی ټپوسان اخلي په 3 لک روپے قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لک روپے مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تاوي چې یو مولانا سي ویلي چې د دیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره اورده دي خوشحال شي ملدا سره دروغ دا دروغ ته پیمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستي دام لا کوم خوب لیدل یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ابل اورس چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نوې لوګي راوته قبر
او لوګي تراوتو دغه خلق ورته درود شریف نو لوګي یو سړی په لاسم کې نو لوګي مدم ما لوګي پرېدا د خدای د قهرم انتها شوه دا د بمی کارتوس غوندې بل لا شون استاسو بار را غورځي ته لوګي غلام بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه بده نه ساري لا لوګي څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اژدها ور سره پراته نه د دې انسان اوګت خامار ور سره پراته زموږ استاد داغه دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنستو کلی ته وړو د ترمزاجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغله او تک سور ګلاب دې سپېګمو ته ولا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز داده چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاہوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندې دی لاہور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه ورزا ټانګه کې کینولې دا دیره ته بوتله په دې مخ ورته لاس راوخ کو وو ګوره دې دیره ته اوس چې دیره ته کتلې دي هر قبر د اور تنور دی او دا لمبې ته روي بیا راوسته دی یو جمعات ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعات کې چې ګوري کل هم سپي خرونا میلوګان بيزوګان دا ولاړ دي لس نه بس بیا ولا راسور کړ فلال ولی که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوې د سپي پشان د سپي پشان نو د ظاهر شک صورت کده بنی آدم د حقیقت کې دا سپې نه ده سپین تاسو ګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته کنه خر ترستو نه د زور کا او دانه چې مخ کې لاش ابرستو زور تی مخ کې زور کا ابرست مونږ کې دانشته تو ورته خای چې لکه دا کنده د پکې ورغورځو کې دی و چې پکې اذان اچو دا ده کنه د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېر وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجه و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتې دو وجه هغه داده ورازه چې درته وخه راوسته خنزیر یو خزه خنزیر ده سلور پنځه نران یو نر خنزیر خزي خنزیر